عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قریبا دا چې تا به الله فائز کی پاغه مرتبه د مقام محمود باندې مرتبه د فضیلت مرتبه د کرامت مرتبه د مقام محمود چې اولین و آخرین به دغه مقام او مرتبه تعریف کوي چې دته مقام د شفاعت کبرا وایي چې اولین و آخرین براجم شي میدان حشر کې آدم علی السلام ته زمونږ بابا جانې الله په خپل قدرت پیدا کړي فرشتو درته سجده کړي ډیره سخت ده نن په موږ باندې سفارش وکړه بیا به خبر امام الانبیاء ته راشي هر نبی به خپل معذرت پیش کړي ما نه یو خطا شوی مال حیا راځي نن الله ډیر غصه ده نه دینه مخکې دومره غصه او نه به دینه بعد دومره غصه شي چې حضور ته خبر راشي هغه وی انا لهم زبا حکم کنه نو مقام د شفاعت کبرا مقام د وسیله مقام د فضیلت مقام د کرامت او مقام محمود دا ټول نمونه د هغه مرتبه دي ولی ورته شفاعت کبرا د اولین اخرین شفاعت بو مقام محمود ولی ورته وی اولین اخرین به تعریفونه کوي فضیلت کرامت شرافت اظهر من الشمس ومن قال حدثني اسماعيل بن عبان الى اخره عن هذا ومن علي قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يشيرون يوم القيامه جزءا كل امه تتبع نبيها يقولون يا فلان يشفع حتى تنتهي الشفاعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يغفر الله مقام محمود. الله تعالی بدای فائز کی جلوہ افروز کی په مقام محمود باندې وبه قال حدثنا علي بن علي الشيخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه اے الله چې ته د دعوت کامل او مکمل سریع الاثر او پر اثر مالک اذان دعوت کامل ده مشتمل ده په شهادت ال توحید شهادت ال رسالت په نجات دنیوي په نجات اخروی دیو جن ورته دعوت تامه وی کامل مکمل سریع الاثر پر اثر ال مقام ګوره دلته راغی وسیله معنا بداسي کو ورک نبی پاک ته هغه مقام د محبوبیت مقام د مقبولیت مقام د کمال نو مرتبه یو د نمونه څلور دي وسیله مرتوی مقام د کمال مرتوی مقام د فضیلت مرتوی مقام د محبوبیت مرتوی وسوال دا پیدا کیږي محبوب فرمایل چې دا یو مرتبه ده په اولین او اخرین کې الله یو بنده ته ورکي او زما امیدونه دي چې هغه بنده به دا زایم هغه بنده به څوک زایم نو سوال دا چې الله ورکي نبی پاک ته حضور ولي وای چې تاسو ماري پر دا مرتبه دی الله نه وړي د دې فائدہ دی غوښتو منګ ته دا رسول الله ته نه ده هغه دا چې تاسو شفاعت به ما باندې واجب شي احسان کوي را سره ماته اسم الله را کوي خو تاسو دعا کوي فائدہ به تاسو ته تاسو شفاعت به ما باندې واجب شي مولانا صاحب حق راغی کلمه د توحید اسلام ایمان او مرکز اقوام عالم مرکز توحید وګرځره مخکې دا مرکز شرک 360 بوتانو ان الباطل الشرك او مشرکین کان زهوقا د دې وڅلور معناګانی کو خو لګ به ورته ګورئ زهوقا داب مغلوب مقهور مخذول معدوم وی دلته بل معنا دا غم درته کوم مغلوب مقهور مخذول معدوم نور خو شکر د غټه طالبانه معدوم ستوي مقهور ستوي مغلوب ستوي مخذول ستوي مخذول شرمېدل مغلوب چې ستا د لاس لاندې سر در نه نشو جتاوله مقهور چې سر اوچته وي نه ته پر مزغو باندې وه او زبهر تقدیر دلته به معناو کې کان زهوگا کان هلاکا شرک او دا به همیشه د پاره ضایع او تباہ او برباد او هلاکت وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحوله 300 نصب 380 بوتانو د کال 380 ورځې دي هر ورځ خپل خدای دا 380 ټول دینه نه وو څه دینه نه او څه بهر دیوالو ته درولو د کعبه شریفه نو حضور باندې زور وړاندې کوله جعل حق وزاق الباطل هغه میده شول وجعل يطعن
یو لرګی په لاس کې او بل روایت کې وایي نیزه وه نیزه بوت ته به یې چې څنګه نږدې کړه که به ونه م لګېده ورباندې بوت به میده میده شول ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد د دې به څه معنا وکړو ما یبدئ الباطل وما یعید ګوره ما یبدئ الباطل اثرنو ابتداءً به بت پرستی په مکه کې سر موچت نه کی اثرنو به ابتداءً بت پرستی بیا په مکه کې سر اوچت نه کی وما یعید او زړه بت پرستی به اعاده ونه کی یو نوی بت پرستی پیدا کېدل یو زړه بت پرستی بیرته نه به اثر نو بت پرستی بیا پیدا شي شرک او نه به زوړ شرک بیا اعاده وکړي باب قول الله تعالى ويسألونك عن الروح مسله داسې شوې وه چې د مدینې یهودیانو دوی خو ځان ته اهل علم ویلې اهل کتاب د مکې قریشو ته یو خط ولیږه وی تاسو د محمد نه یو درې تپوسونه وکړي که چېرته دی رښتیا پیغمبري نو دا جوابات پیغمبر ویلی شي بل څوک یې نشي ویلی یو ته د روح متعلق تپوس وکړي یو د ذوالقرنین چې دی څوک و چې مشرق و مغرب ته سفري کړي او په دنیا یې سلطنت کړی ده او یو د اصحاب کهف و چې دا څوک و څو کسانو کومه زمانه کې و کم ملک کې و یو واقعه دا وشو دویمه دا وه ابن مسعود وی زه رسول الله سره روانو یو ځای ته ووتو هلته د کجورې یو وټ ډډ پروت و آبادۍ د مدینې نه بهر محبوب هغه ځای کې هغه ډډ ته داسې تکیه شو مبارک په ولاړه دا څنګلی په دې ډډ کېښوده او دا مخ مبارک یې په دې لاس مبارک داسې وی په دې کې یهودیان روان دي وی یو یهودي بل ته وایي چې راځئ د محمد نه یو تپوس د روح متعلق چې دا روح څه ته وایي وی دا بل یهودي ورته وایي چې یا لکه ستاسو دې طرف ته څه خیال راغی تاسو دې خبرې ته او دې سوال ته او دې مسلې ته او دې محمد ته څه خیال راغی یاره منئ یې نه او ورځئ تپوسونه ورنه کوئ اوس که داسې جواب درکړي چې تاسو چپ کړي او خاموش کړي بیا یې منئ وی نه وی چې نه منئ خو بیا تپوسونه هم ترې نه مه کوئ خو زه یهودو کې شرارت ډېر ده که تاسو وایئ چې دی کې خارښت او شرارت نشته مدینې منورې نه دا پکې و دا اوس وګوره دا مخکې د جمعې په ورځ یې په شپږو خلیجي ملکونو په یو ورځ ټیکونه د میزایلو ډرون وکړه ځانه خبره نه ناشتو ته به ناست و دوی پرې ډرون وکړه خو دا شرارت په زوره بس خولې اچوي خلکو هغه یهودي ویلې زه خو زم تپوس دی نه کوم ابن مسعود وی دا یو راغی دا نور هم ورسره و تپوسونه محمد روح څه ته وایي علیه السلام آقا مدني لږ خاموشي او سکوت اختیار یهودیانو یو بل ته وکته چې جواب نشي ویلی او زما خو یقین راغی چې کله به حضور نه چا تپوس وکړه نو رسول الله مبارک به اول انتظار دی وحی کو چې وحی راشي او آسماني وحی باندې جواب ورکړي زه پوه شوم چې رسول الله اوس انتظار دی وحی کوي کیفیت دی وحی راغی وحی نه پس یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی تا نه د روح متعلق تپوس کوي ورته وایي روح من امر ربی تاسو به بچی کتابونو کې ویلي یوه اصطلاح ده او دا اصطلاح کله نه را پیدا شوې ده علامه الوسی په روح المعانی کې وایي چې کله د دواړو جهانو سردار النعمت الکبرى علی العالم رحمت للعالمین دنیا ته تشریف راوړو بعثت ورته میلاو شو نبوت دا اصطلاح هغې نه پس معرض وجود ته راغلی ده د محبوب د ولادت و بعثت نه مخکې دا اصطلاح کومه اصطلاح چې دوه عالمه دي یو ته عالم الخلق وایي یو ته عالم الامر وایي عالم الخلق مادي ده دا اوس موږ تاسو عالم الخلق سره تعلق زما او ستا بدن کې څلور مادي دي اوبه هوا اور خاوره اوبه هوا اور خاوره دا څلور دي که نه دي ما ورته مادي شو که نه زما او ستا تعلق د جماداتو نباتاتو مایعاتو حیواناتو دا ټول تعلق د عالم خلق سره ده او عالم الخلق دا مادي ده
او روح د دې تعلق د عالم الامر سره ده. عالم الامر غیر مادي ده، نو روح غیر مادي ده. د روح څه تپوس کوي؟ د روح تعلق العالم الخلق سره نه ده چې جوهر مجرد، دا مجرد عن الماده ده. د ماده نشته لکه د عالم الخلق چې ده، دا بره نه راغلی. نو عالم الامر چې مادي نه ده، غیر مادي وي، وس روح غیر مادي ده. عالم الخلق چې مادي وي لعناصر اربعو نه جوړي یا نور، نو چې دا ورته ویل هغه په دې باندې چپ شو. اوس دا بیا ځان ته مسله ده که تاسو کتابونه کتلی، یو ته روح وای، یو ته نفس وای. زه صرف اشاره قدر درته ګورم، بیا به ګورئ. آیا دا روح چې عالم الامر سره تعلق ده او غیر مادي ده، مجرد عن الماده ده، دا روح او نفس یو شی دی او کنه جدا دي؟ دا د یو شی دوه نمونه دي کنه جدا دي؟ نو د جمهور رایه داره چې نفس جدا ده او روح جدا ده، او د بعضو علماء د فلاسفه رایه داره چې روح او نفس دواړه یو. بیا یو دویم سوال رازی رحمت الله وای چې عالم الخلق باندې خو فنا راځي، دا موږ تاسو مړ کیږو کنه، حیوانات مړ کیږي کنه، ونی بوټي ختمیږي کنه. عالم الخلق چې مادي ده دې باندې خو فنا راځي. آیا روح چې غیر مادي ده پرې فنا راځي کنه راځي؟ دې ته مرګ راځي کنه راځي؟ دې ته زوال او فنا راځي کنه راځي؟ دا اوږدې تفصیلی واقعات او حکایات او حالات د کتابونو کې راځي. نو شروحات به ورپسې ګورئ. او علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دې باندې ښایسته خبره کوي. غالب در ما خپله نه ده کتلې، خو په مقدمه د فتح الملهم کې به می، او بیا چا مولانا سلیم الله خان صاحب چې خپله شرح لیکلې ده، معنا هغه طالبانو درسي شاګردانو لیکلې ده، هغه هم حواله په علامه شبیر احمد عثماني ورکړې ده چې د روح او د عالم الخلق عالم الامر تفصیل او تحقیق، او روح او نفس یو دي که جدا دي، او روح باندې فنا راځي که نه راځي. بهترین تحقیق جالب او جاذب علامه شبیر احمد عثماني وایي. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث الى اخره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حسب وهو متكئ على سنه مر اليهود فقال بعضهم لبعض صلوا عن الري فقال ما رايكم؟ تکیه لګولې و په یو وچ ډډ باندې چې يهوديان تیر دي، یو بل ته وایي صلوه عن روح. فقال ما رايكم الیه؟ تاسو څنګه د طرف خیال راغی، توجه پیدا شو؟ منه نو توجه مراله چې تاسو نه کوله. وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. لا يستقبلكم انا بچ شي اسنه چې د څه جواب درکې چې بیا به تاسو په خفای. ما څه ویل پیر صاحب، اسنه چې د څه جواب به محمد درکې بیا به تاسو باندې څه خفای. هله فقالوا صلوا فسالوا عن الرعي فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت انه يوحى اليه. زپو شو چې اوس به وحی راځي. هله فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما كنت من العلم الا قليلا. باب قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. مولانا صاحب د دې آیت شان نزول کې امام بخاری دوه روایت ته راوړي و اشاره کوي دوه شان نزول. یو شان نزول دار چې کله مسلمانان کمزوري وو، مکه دار حرب و او دی بلمونز کو، نو چې کله به قرات لک جهر سره وکړه نو دا مشرکان براوت. قران ته بهم کنزل کولې، نبی ته بهم کولې، الله ته بهم کولې، جبريل ته بهم کولې. الله تعالی آیات راولېګه چې مډیر جهر کوا چې دا کافرانی کورو کې واوري راوځي، بیا تعلم کنزل کوي، قران ته هم کوي، جبريل ته هم کوي، الله ته هم کوي. او مد دومره سر په مخفي طریقه وای چې صحابه وانه بین درمیانه یو لار اختیار بین الجهر والاخفاء. یو شان نزول دارا نقل. دویم ادا د مور بیبي وای چې د آیت په حق د دعا کې نازل، چې دعا کې مډیر جهر کوه مډیر سر کوه، د جهر او د سر په منځ کې دعا کوه. نو بیا سوال پیدا کیږي چې دا خو ډېر عجیبه شوه، دا خو تعارض بین روایتین راغی. یو روایت کې وای چې آیت په حق د لمانځه کې نازل ده، دویم کې وای چې دا حق په حق د دعا کې نازل ده.
نو ته به ورته وایې چې تعارض بین روایتین نشته دا ځکه نشته چې اطلاق الجزء عن الکل د قبیلې نه ده ولې دا صلات په دعا مشتمل ده که نه د اللهم ربنا اتنا فی الدنیا نو صلات کل ده او دعا جز ده ذکر الجز او مراد تینا کل په 25 علاقو د مجاز یو علاقه نه ده نو دا له قبیلې د اطلاق الجزء عن الکل د قبیلې نه ده هیڅ تعارض نشته وای وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله تعالى ولا تشرك بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكه حضور پټ عبادت کو مکه کې كان اذا صلى لاصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمع المشركون سب القران وما انزله ګوره قران ته به کنځلو کې ومن انزل من انزل چا چې را لېږلی معنا الله پاک دا ومن جاء به او چا چې راوړی جبریل تعالی فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القران ولا تخافت بها عن اصحابك ولا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا بین د جهر او د سر د جهر او د اخفا منځ کې درمیانه یو طرز او طریقه اختیار کړ وبه قال حدثني طرق بن غنام الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت انزل ذلك في الدعاء ګوره مور بیبي وایي چې دا په حق د دعا کې نازل دعا کې به نه ډېرې چغې وهې او نه ډېر پټ درمیانه نو تعارض بین روایتین نشته د قبیلې د مجازي مرسل ذکر الجزء مراد نه کولل سوره الكهف مولانا صاحب دا کهف د دې د موقعیت په جغرافیایي لحاظ د علاقه روم کې ده د غزبان او ایله یو طرف ته غزبان ضلع ده بل طرف ته ایله ضلع ده دا په هغه ځای کې دا واقع ده او کهف څه ته وایي غار ته وایي را بشي نو هغه د اصحاب کهف واقعیه ده د ملک روم و ایټلی او دغه ځای کې دیقیانوس بادشاه او مشرک او شهر افسوس د سالانه تهوار او مذهبي او جشن تراوتی او بوتان سجاو کړي واغې ته عبادت کو نو یو څو ځوانان دي 15 و شپږات اخ بنا بر اختلاف دی راغله چې وې قتل دا ټول د الله فطرت سلیم ور کړو یو بلاړ ونه لاندې به خفناست دا شرک نه نفرتو پسې بل راغی ورته خواته کېناسته الګه ولې دلته ناس ویره دا خلک چې څه کوي دینه ماته ډېر لوی تکلیف ده دلته زناستې ما زدی سره بده کې شریک نه زدی والله عبادت کوم پسې بل شو آخر دا چې د دې ځنه فیصله وکړه بادشاه سکیورټي ادارو بادشاه ته رپورټ ورکړ چې دلته څو نوجوانان دي لکه د موجوده وخت کې وي دهشتګرد نو یو څو کسان دي هغه زمونږ د مذهبي تهوار ته ډېر پسپک نظر ګوري او موږ سره مذهبي تهوار مناوي نه وې دې سره څو ګو هغه ته گرفتاری حکم ورک دی له دې ځای روان شو نو یو سپی عمر سره روان شو هغه سپی چې روان شو دی بار بار لار کې په کانو وشته اخر هغه سپی ور سره خبره وکړه تاسو ولې ما ولې وی ته ولې موږ پسې را روانې نو د سپی ورته ویل تاسو ولې د شهر افسوس نه وځئ د غره طرف ته روانې وي زمونږ له د شرک او مشرکینو نه نفرت من خدا پرست او یکتا پرست خلک وی چې د کم شي نه تاسو نفرت کوئ هغې نه زمام نفرت زه تاسو سره ځم سگی اصحاب کهف روز چند پای نیکان گرفت مردم شد پسر نوح بابدن ګوره دغه سپی به تاسو یو کتاب د حیوانات قرآنی اختر میمن والا هغه ډېر ښایسته کتاب هغه کم حیوانات دي چې د قیامت په ورځ به جنت ته ځي یو پکې دا سپی د اصحاب کهفو دا به د بلعم بن باعور چې د بني اسرائیلو مستجاب الدعا ولیو دا به د هغه په شکل کې جنت ته ځي او بلعم چې د موسی علیه السلام په خلاف خیرې کولې هغه به د دې سپي په شکل کې جهنم ته ځي په هغه حیوانات قرآنیو کې دام ګوره د نیکانو صحبت اختیار کړه لاړه جنتي شو د نوح علیه السلام بچیو د بدعمله خر ګوره هغه اختیار کړه لاړه غرق شو ورسره نصیب خراب نو چې کله دی لاړه دا غره ته د غره موقعیت داسې چې بغیر به وردننه شوې منځ کې ګوډ پیر غونډې ده بیا په دې منځ کې داسې کوله او متسع میدان ده او دا د غار خولې باندې به نور دوه ټیمونو کې راښکاره شو یو د سهار په ټیم کې ډېر لږ بیا به ترېنه لرې ځکه چې مسلسل په بدن باندې نور لګي او انسان ودی بیا زر راویښېږي او یا به د مازدیګر د نور پرېوتو نو بدل ته یې سرونه کېښوده وده شو او بهر هغه سپی کیسه ټوله تاسو تفسیر او قرآن کې کړې ده نو چې کله دی راپاڅېده 309 کاله تېر شوي
نو دی ویل چې یا به یو ورځ تېره یا نیمه ورځ وې کتن ورته یاره چې موږ وده کېدو سهار اوس ګوره مازدیګر ده خو بهر تقدیر الله تعالی 309 کاله دی وده کړي د خپل قدرت کارشمه په باس بعد الموت باندې دنیا ته خی را پاسې یو بل ته وایي چې هلکه دا سپی بهر درشل سره پروت دی به چې په کوم مړ خوړېده سپی به هم په همه غاړه دی به وده او سپی موده 309 کاله هغه بیا یو کس بازار ته لیږي نو هغه اصحاب کهفو او د دغه غار موقعیت دا بیانوي د انور به دی پرېښودل په دې منځ کې انور به تېنه یو سیټ ته مایل شول مولانا صاحب یو سمور ده او چې جمع د سمرتون ده او یو سمرون ده چې جمع د سمرتون ده دا د دې د جمع او د مفرد فرق صرف په تا سره که سمر په سا سره شي فتحې د سا سره دا ډرای فروټ ته وایي او تازه فروټ ته وایي او که سمر په زمې د سا سره شي بیا دا ویلی کېږي اموال سوامته اموال سوامته څه ته وایي دراهم او دنانیر او ذهب او سونا کالدار افغانی ډالر ریال دې ته څه شی اموال سوامته وایي خاموش مالونه نو بیا تینا سمر که شي نو ذهب و فضه مراد دی او که سمر شي نو دینا ډرای فروټ دا وچ او تازه میوه لعلک باخع نفسک رسول الله مبارک به ډېر غم کو چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي لکه نن سبا تبلیغ والا وایي وی دا مسکو کې خلک بې کلمې مړه کېږي تپوس بچا نه کېږي وایي تاسو نه کېږي موږ نه خو نه کېږي خدای پیغمبر علیه السلام ته وایي ولا تسأل عن اصحاب الجحیم یا وایي چې مثلا په فلانکي ملک ته موږ لاړو هلته خلک بې کلمې مړه کېږي تپوس بچا نه کېږي قرآن کې خو الله فرمایي لعلک باخع نفسک علی الله تو ځان ویلي کوې پروا یې مه کوه ستا باندې بالاغ تر خپله وسه ده هغه دې کړی باقي قبلول نه قبلول د دې کار وی ډېر غم مه کوه چې ځان به ویلي کې په دې خبره چې د مکې والا ولې ایمان نه راوړي کهف ویلی کېږي ګوره څوک ورته سمڅه وایي څوک ورته خوسه وایي څوک ورته ګاره وایي په غره کې دا لوی سوری داسې ټنلې په دې غرونو کې یو ګارې شته دي چې هغې کې 200 ټرکه 300 ټرکه مال پروت دي دی په دې غرونو کې خلکو جوړې کړي تاسو به لیدلي یا نه یې لیدل خو موږ تیراک کې د او رکزو طرف ته دغه علاقو کې ډېر کشران 1980 یو اتیا 2 اتیا کې هم کتلې ډېرې غټې غټې ګارې دي هغې کې مستقل 2 او 3 کورونه په یو ګاره کې پراته یل مولانا صاحب مبارکه د رقیم په حواله شپږ توجیهات دي لږ ورته وګوره منګ هغه خبره دلته تفسیر کې کو چې امام بخاری کوي او امام بخاری هغه کوي چې ابو عبیده یې کوي کومه چې دی ونه کې هغې سره زمونږ کار نه وي او هغې سره عبیده هم څه چیل نه وي کړی نو د دې وجه نه رقیم دې متعلق علما وایي چې دا رقیم په اصل کې دا د دې صحابه کرامو د دې 7 کسانو نومونه او د 7 کسانو نومونو مجموعې ته اصحاب الرقیم وایي او اصحاب الکهف ځکه ورته چې غار کې دی 309 کاله وده دویمه دا ده چې رقیم وزن فعیل په معنا د مرقوب لکه کتاب په معنا د مکتوب دا چې کله 300 کالو کې خو غټ انقلاب راغلی هغه خار مسلمانانو نیولی و هلته توحید پرستی راغلی وه سکه بدله وه بادشاه بدلو نظام بدلو حالات بدلو نو هغه اسلامي حکومت بادشاه بیا لاړ غار ته خو څوک دننه کېدی نه شو قدرت منع کړي چې څوک به کوشش یې کو دننه کېدو دننه طرف نه به دومره تیزه سیلۍ پرې راغله چې دا سړی به د غار نه له 7 ګزه لرې ګزار کړ د معاویه صاحب زمانه کې خلک تلي روم ته صحابه وایي چې موږ ور دننه کېږو نور ورته وویل وایي تاسو قرآن ته نه دي کتلي که ورښکاره شو نو له رعب نه به ډک شي الله خلک منع کړي نه شي ورتلی رښتیا چې څنګه دی د دننه کېدو کوشش وکړه دننه طرف نه بې سیلۍ راغله دوی بیرته شاته رادیکه کړو د غار نه یې راوویست وایي بېشکه چې دی څوک نه شي کتی نو بیا د دې نومونه د بادشاه وزیر خزانه ته وویل چې په د سونې په یوه تختۍ یا د چاندۍ یا د قلعي د پیتلو په یو تختۍ د دې نومونه او سن تاریخ ولیکه او په خزانه کې یو تختۍ کېده یو د غار په د خوله کې زوړن
چې د دې هغه تاریخ محفوظ پروت دی د انسانیت سره. نو رقیم په معنا د مرقوم لیکلی شوی تختی. درېیمه دا د رقیم دی هغه غره نه امره چې په کوم غره کې دا غارو، هغه غره ته وایي چې کوم غره کې دا غارو. څلورم رقیم دی هغه وادي نامه ده چې په کومه وادي کې صحرا کې بیابان کې دا غرو په غره کې غارو د دغه وادي نامه رقیم و. او پنځمه داره چې دا کم کلی نه دا اووه کسان نوجوانان توحید پرست اله پرست روان شوي د دغه کلی نامه رقیم و. او شپږمه دا وه دا کم سپی چې په دی پسې روانو د هغه سپي نامه رقیم و. والرقیم اصحاب الکهف والرقیم. خو دا دوه قوله ډېر راجح ښکاري. یو دا چې ډله یوه د نومونه دوه دي، اصحاب الکهف هم ورته وایي، اصحاب الرقیم هم وایي. او په دې وجه اصحاب الکهف چې په غار کې 309 کاله اوده و، الله اوده کړي و. او اصحاب رقیم په دې وجه چې بیا کله د مسلمانانو حکومت راغی د دې ټول ریکارډ او تاریخ په تختې باندې ولیکه. یوه تختې په خزانه کې وساتله او بله تختې په غار کې د غار په خوله باندې زوړن کلته بیا جومات جوړ شو. خلک بتله خو دننه څوک نشي تللی. ما مضبوط کړي و د دې زړونه په توحید باندې. که چېرته ما د دې په زړه کې ثبات او استقامت او قوت نه وای پیدا کړی نو دی به دومره مضبوط په عقیده باندې ولاړ نه وای. او به د آیت همغه ټوکړه ده نو افراط زیاتی ته ویلی کېږي. وسید دوه شیانو ته ویلی کېږي، وسید او وساید او وسود د جمع راځي. یو وسید معنا ده فنا غولی، او دویم وسید معنا درشل، د دروازې درشل. وکلبهم باسط یدیه بالوسید، او د دې سپي لاسونه خواره کړي او په درشل د غار باندې. د غار دروازه دې ته درشل وای، په دروازه کې د سپی پروت ول. او سودل ګوره اسود الباب او اوسه دروازه بنده شو، دروازه بنده کړه. مجرد او مزید معنا یو د بندیدل. ګوره ازکا طعاما یو توی دا پیسې والا مقد د قیانوس بادشاه سکه ده. دی خو وایي چې همغه وخت ده او همغه بادشاه ده. موږ ایله یوه شپه یو ورځ وده شوي یا نیمه ورځ چې کم سړی ګاک ډېر لري. اسکا یو معنا څه ده؟ اعفا، ګاک ډېر لري. وګوره چې د کم دکاندار ګاک ډېر و هغه نه خوراک او څښاک راوړه وږي یو. دویم اسکا اهل چې د چا خوراک حلالي، ځکه دا خو ټول مشرکین دي. مشرک دکاندار نه ګوري چې معقول مشروب را نه وړي. الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم تظلم اوکلها دا میوه همیشه ولم تظلم تنقص منه شیئا. او دا باغ باندې بارانونه کیږي او میوه پوره ده، یو کال دا میوه کمیږي نه. الله وقال سيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الرقيم واللوح من رصاص. رصاص قلعی دی، قلعی نه جوړه مسو نه جوړه تختې والا. عامل دته د خزانه وزیر مراد، هغه په د دې نمونه ولیکل او بیا په خزانه کې تختې وساتل. فضرب الله على آذانهم فناموا وقال غيره ولا تئلوا تنجوا وقال مجاهد موئلا درته یادی چې دا د تئلو په معنا د تنجو سره د والد په معنا د پناه وړلو سره ده. موئل د پناه وړلو ځای، مضبوط ځای د پناه. لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. على الشر الله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا. اصل کې دا خو د یو خاص سړي متعلق نازل، اخنس ابن شریک یا نظر ابن حارث یا امیه بن خلف، لیکن حکم عام ده. یاره د انسان نه ده، باسونه در سره ډیر کوي، جګړې در سره ډیر کوي، چون چرا در سره ډیر کوي. کیسه داسې و ماخوستن نه پس رسول الله مبارک راغی فاطمه او علی کرا، نو دی دواړه دی وخت کې په بستر باندې مبارک پراته و د کېدل. حضور علیه السلام ورته چې تاسو د شپې را پاڅئ لمانځه تهجد وته. نو دی علی صاحب ورته وی چې بس چې مونږ کله ود کیو نو زمونږ ارواح دی الله په قبضه قدرت کی، وهو الذی یتوفاکم باللیل. دی آیات ته اشاره. نو کچیرته الله وغوښته زمونږ ارواح را واپس کړه
نو موږ را پاسو او که الله ونه غواړي ارواح را واپس نه کړي نو را پاسو د حضور پاک اراده و چې کینې دی سره مجلس وکړي خو چې علي صاحب دا شروع ورسره وکړه بحث یې وکړه خبرې وکړې خبره یې اوږده کړه د علي صاحب خو خپل مقصد و رسول الله مبارک په دې طبیعت لږ دروند شو وی ګوره دومره درته کافي وه چې ویلې د اوځي را پاسو وی د دې دومره اوږد خبرې او د دومره بحث مباحثې څه ضرورت و چې زمونږ ارواح چې وده کېږي د شپې دی خو دا خو اجلا د بدیهیاتونه تا باید ما ته مختصر جواب را کړ و یاره انسان ډېر نو حضور ته دروازې وته د کلا دروازې پر وکان د الانسان او اکثر شی جدره یاره په ټول مخلوق انسان نه دا سړي سره ډېر باسونه کوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنه اخبره عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترک ویل کېږي د ماخوستن نه پس چا کرتلل کافیه کې تاسو ویلو موږ ته پته ځکه نه لګي چې سن 83 کې ویلو بیا موږ ته قتل مخ نه یو کالم ویلو طالبانو ته نورانه اترک کرا فإن النعامة في القرى نو تر په لکېږي د ماخوستن نه پس راتلو تل تهجد منځ یادو تاسو منځ کوئ د تهجد کنه وای دا د اصحاب کهف په پشمیر کې د خبرې کوي پاټکل او په تخمین پورا یقین نشته چې د دې شمیره څومره وله سورادق پیژنې څه ده د سورادقها د سورادق معنا شامیانی تجیر دا شامیانی دا غټ غټ مالدار خلک چې ودونو ته راوړي دا شکولاو ځای کې لګي اډیر بلفونه هم لګولي منځ کې اتیر اوچت یو شاوخوا ته ګوټونه کې نور ور کړي نو د جهنم دا لوګي به د شامیانی په شان په دوی باندې احاطه کړي بیا دا شامیانی کې دننه چې دا تجیر کې څوک ناشتي نو تجیر څلور طرفه په دوی باندې احاطه کړي د جهنم دا لوګي به د شامیانی په شان په دوی باندې تاو راتاوي او دوی باندې به احاطه کړي يحاول من المحاورة لكنه الله ربي أي لكن أنا الله ربي ثم حذف الألف وأضغم إحدى النونين في الأخرى لكن یو نون مشدد ده یو نون مخفف ده مشدد مخفف کې حذف شوی کنه لكن انا ده په اصل کې لیکن زه چې ګوره دغه دوه ورونو واقع ته اشاره ده څنګه واقع و پلار نه ورته 8000 روپۍ پاتې شو پلار مړ شو دوه ورونو 4000 یو واخیسته 4000 بل نو دا یو ورو راولګي په 1000 روپو باندې ځمکه واخیسته هغه یو راولګي د 1000 روپۍ دی الله په نوم باندې ورکړي خدای په دې ماته په جنت کې ځمکه راکړي بیا دا یو ورو راولګي په 1000 روپۍ په تعمیر او آبادی و دی بل موحد راولګي د 1000 روپۍ ورکړي خدای ماته په دې جنت کې بلډینګ جوړ بیا دا یو راولګي د 1000 روپۍ باندې ډیکوریشن د کور برابر کده ورکړي خدای ما جنت کې ډیکوریشن په 1000 روپۍ باندې هغه ځان ته خزه او نظام نور برابر ک د ورکوي خدای جنت کې هوران بیا څو وخت راغی چې دا یو روح غریب شو هغه سره ډیر مال او بل سره د پلار کې ناستو هغه ته ویل چې الګ ما سره لګ امداد و یو پیسې ټکنه در کوم څلور درستاوي څلور در زما ما ولګولې وګوره زما مال ته جیدات ته بنگلې ته همیشه بزیم خزه او مال جیدات خور پړه کا تا ټولې ولګولې او جنت د زمکه د بلډینګ د اوس ګرځه دلته محاوره سوال او جواب دا یو رور لګیا د بل لکن انا هو الله ربي لیکن زه د تداوم چې زما رب الله ده زما واپسی الله ته ده تانه به هر څه دنیا کې پاتې شي او زه چې الله ته ورشم د تانه به خنی نعمتونه را زلق خویا زمکه همواره خویا چې خپپی خویږي ولی متصرف او واقدار ته وي د قورز به واقداری او تصرف دی الله یل دا جمله مستانفه ده نو څه معنا ده الکا قبلن مخامخ قبولن روبرو او قبلن ستا مخه ته د ټول یو ما چې شی زما مخامخ چې شی زما روبرو اله او زل خو چې تاسو خو یې د حق نه او په باطل کې مبتلا کړل باب قول الله تعالى وقال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه
مولانا صاحب موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته بیان کو او داسې ناشنا بیان یو چې خلکو سم وجړل چې کله د ممبر نه کوشو کور ته روان شو یو کس پسې ورغه وی جی تاسو نه بلوي عالمي وینا چون کې حسنات الابرار سیئات المقربین لوی خلق الله په وړه خبره خلاف الاولا خبره مرادي الله تعالی دې ملامت کوي باید داسې دی ویل وای چې الله اعلم د دې خبره تفویض باندې ما ته کړي وفوق کل ذی علم علیم تاولی ویل چې نه مانلوی علم نشه دا خبره ټیک و په بنی اسرائیل کې د موسی علی السلام صاحب شریعت رسول نبی نه بل څوک لوی علم کې دی الله ورته زما یو بنده د مجمع البحرین کم ځای کې چې بحیره فارس او بحیره روم سره میلاویږي ال توسیږي تا نه زیات علم غته ور کړل او ته چې مانلوی علم نشته موسی علیہ السلام په شو چې الله راونی ولا ملامت کړم ویا الله تعالی ما ته دی هغه نه خو پته را کزل ورزم هغه نه علم یادوم دې زبانه په دغه آیات کې او بل هل اتبعک علن تعلمنی مما علمت رشد شاته براشي حدیث کې په دې باندې تفسیر کبیر وګورئ د څومره دینی مدارس چې دي او هغه د فارم جوړی د داخلي او شرایط لیکي دا ټول پټوله کې اصول او شرایط د دینی مدارس او د دې هل اتبعک آیات نه راوتی دغه بلها لطائف امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړي نو بس ورته وای چې مجمع البحرین کې ته وې نه خیدار چې ځان سره کب والا ورید د تو شدان کې کېده چې په کم ځای کې دا کب ورک شو را ژوندې شو ورک شو امه قضا کې زما دا بنده نو ځان سره خپل ځوان خادم یوشع ابن نون روان ورته وی ګوره نور در باندې سختی نه راولم په سفر کې ته مې خادمه خو یو خبره به ګوره ستا ذمہواری وي دا تو شدان کې چې کم ورید کب ده دا چې کم ځای ورک شي او را وغورځېږي ژوندی شي نو ته به ما ته ووایې ما به خبر کړي دی روان دي لاړ وی چې تر څوم دا سړی پیدا کړی نه وي ورځو به چې څومره زمانه احقاب د حقب جمع ده حقب اتیا کالونو ته دلته مراد نه زمانن طویل ډېره زمانه به پسې وګرځو خو دا سړی به پیدا کوو زیادت په علم کې مطلوب ده مقصود ده محبوب ده مرغوب ده ځان به رسو چې علم دی نه چې کم ځای مجمع البحرین ولته راورسېد دا ځای تک شینو ګیا ډېره اوږده وه ساحل د سمندر فارس او د روم سمندرونه میلاو شوي او د دې سمندر په دې غاړه د ګیا کې یو چینه وه او دلته یو غټه سوخره وه سوخرې نه یو خواته خضر علیه السلام وده د دی ونه لیده خو هغه شنه ګیا کې پروت ده او شین څادر یې اغوستی ده لکه موږ تاسو سپرلي موسم کې غټ څادر واغوندو نیم د سر لاندې کو نیم د خپو لاندې ماشي مو نه خوري معمولي هوا م یخه شوي او دې خواته دی نه ویني د کاڼي سره چینه ده د چینې اوبه ماء الحیات وي اثر دا او چې په هر څه باندې واچو هغې کې به تر و تازګي راتله ژوند او حیات موسی علیه السلام سر کې خو د وده شو خادم ناست او دس کوي اده د لاس اوبه په دې کب پرېوتې توشدانې کب پړقېدو شو ژوندی شو راټوپې که د مقتل نه سمندر ته او ناشنا طریقې سره مزلې کو په د اوبو کې روان خو اوبه په دې کب لګېدې نه برنه نه خی طرف نه نه ګس طرف نه نه برنه ټنل په شان ټنل کې ګاډی رواني څلور طرفه د غره په منځ کې روان دا اوبه د ټنل په شان ته جوړې شو خضر علیه السلام حیران شو چې دا څه وشو عزت چې موسی علیه السلام راویښ شي بیا به یې ووایي چې راویښ شو بس روان شو دنه خبره هیره شو وما انسانیه الا شیطان چې کله بیا نیمه ورځ مزل وکړي یا یو ورځ تر منزل مقصوده نه ستړي شوي و نه وږي شوي و دغه منزل مقصود چې دا کوم ځای کې دا واقعه وشو خو چې دی نه اخوا لاړه بس دی وږي م شوله و ستړي م وی هلکه هغه ناشته راوړه یاره زه خو ستړی شوم وږی وی وایي چې دا چې هغه پرون کوم ځای کې موږ او تاسو دمه و تاسو وده شوئ بیا ما اودس کو زما د لاس نه اوبه په کب باندې ورغلې هغه ژوندی شو سمندر ته ټوپ وجي و ناشنا مزل یې کو اوبه د ټنل په شان د ماهي نه کب نه جدا روانې په کب نه لګېدې وی دا خو مغه ځای و که نه زه چې بېرته چې واپس راغله هلته یې سړی پیدا که پروت مخې پټ د خپې پټې څادر یې اغوستی وی السلام علیکم هغه وی چې ښه انا بیارضي السلام دا دلته و سلام
دلته خو انسان په نوم څوک شته نه دا سلام چا واچو مخ نه ښکاره کوي نو حضرت موسی علیه السلام ورته وی موسی بنی اسرائیل وی نعم وی د بنی اسرائیل موسی وی او څه ته راغلی اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشد څه شلو نه زیات لطایف و شرایط په دې کې او انک لن ما سره وخت نشي تېروی ما ته چې الله کم علم را کړی د تکوینی امورو د ملکوتی فیصلو هغه تا سره نشته او تا ته چې کم علم در کړی د شرعي امورو هغه ما سره نشته زه به یو کار کوم ستا د شریعت خلاف به ته به نیوکه کوې تنقید به کوې او چې استاد او شاګرد منځ کې دا کیسې راځي بیا نه کېږي وایي جینده به کوم انشاءالله صبر به کوم بیا هغه واقعه شروع شي اوس به دا واقعه درته دومره تفصیل سره ذکر کړي څو روایتونه دي دا به درته ووایي خو اول به راوړي د نوف بکالي خبره دا لوی سړی د تابعي ده د به شاګردانو ته ویلې وایي دا کومه واقعه چې د خضر علیه السلام راغلی ده د حضرت موسی علیه السلام سره وایي دا هغه موسی د بني اسرائیلو نه ده هغه پیغمبر موسی وایي ځکه هغه پیغمبر ده پیغمبري کې او پر رسالت کې شک نشته او د خضر علیه السلام په حواله خو د نبوت خبره متیقنه نه ده ولایت یقیني ده او نبوت کې اختلاف هغه به بل چې بیا کله ابن عباس ته هغه راغی سعید ابن جبیر وایي جی نوف بکالي خو وایي چې هغه نه ده وایي دا د خدای دشمن دروغ وایي دا چې ویلې کذب عدو الله دی په حالت وجد کې ویلې غیظ و غضب کې دې ته غضب ایمانی وایي وایي ګوره قرآن وایي چې دا مغه ده حدیث وایي او مغه ده او نوف بکالي وایي دا هغه نه ده دا د خدای دشمن دروغ ویلي دا مکه د بني اسرائیلو پیغمبرو بیا دې ځای نه دا اوس دا کیسه وړه یو ټکی واوره اوس دا خضر علیه السلام یا خضر علیه السلام دې کې درې لغته دي تاسو ویلي یو لغت بفتح الخاء و کسر الضاد خزور او دویم بکسر الخاء و سکون الضاد خضر او درم بفتح بسګوره او خزور خضر او خزوره درې واړه مفتوحه خو مشهور لغت پکې خضر بکسر الخاء ولی ورته خضر وای د نوم نه د لقب ده چې په هر ځای به قدم کې خو د اوچت به غازه به تک شي او نومي بلیا د خپل نامه و د متعلق سره کتابونه وای تر کومه حد چې د دې کتاب شرح خبره کړې ده یو قولدار چې د انسان نو د فرشته و دویم قولدار بشر نو د جن و دریم قول راجح دار چې د بشر دویمه مسله دار چې آیا د ژوند ده کده وفات نو تقریبا جمهور فقها محدثین صوفیه کرام پشان ورشا غوندې کسان چې دیته د دیوبند سیاره کتبخانه وای حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری د دې ټولو رایدار چې د ژوند دی و د ژوند د عام انسانانو د ژوند لږ مختلف چې ژوند انسانان په کوم ځایونو کې کوي د الته نه کوي البته دې ځایونو کې چې انسانانو ز آبادی د راضی محجوب عن ابصار الرجال د خلکو د نظرونو نه الله پټ ساتل بیا غټ 22 دلایل په 2015 شپږمه کې ما په جلالین کې طالبانو ته ویلو ټیپ ریکارډ کې و کباړي بازار کې به خرڅېدا اېدا په ژوند باندې او څه شل دلایل په وفات باندې والته پورا دلایل دي کتابونو کې ژوند دی د وفات هر کال حج کوي بدر تر غلېو د رسول الله دی وفات په ورځ راغلېو صحابه ته تعزیت ورکړې ده هدایات ورته کړې دي په ډېرو مواضعو په مختلفو شکلونو کې لیدلای شوی ده ډېرو خلکو سره ملاقاتونه شوي دي هر کال حج ته حاضري کوي دا بهر تقدیر راجح مذهب دار انسان د بشر ژوند قول راجح ده فقها محدثین تصوف ولا دا وایي او پاتې شو کشمیری غوندې سړی او ابن حجر غوندې سړی حیات ته ترجیح ورکوي او اوسیږي جزایرو کې سمندرونو غاړې ته او په دې غرونو کې او ځنګلاتو کې
او د خلکو د نظر نه الله داسې محفوظ ساتلی دجال شته په ځمکه امریکا او فرانس او برطانیه ټوله دنیا وکته لیکن دجال پیدا نه یاجوج و ماجوج د انسانانو لس چند دي ټوله دنیا دی ولټوله لیکن یاجوج ماجوج پیدا ځکه د الله د قدرت کرشمه داره چې هغه خپل وخت نه مخکې د خلکو د نظرونه پټ ساتلی هکذا خضر علیه السلام وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان نوف البكاري يزعم ان موسى صاحب الخير ليس هو موسى و دا موسی د بنی اسرائیل پیغمبر نه بل موسی ده فقال ابن عباس كلم عبد الله حدثني ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل ګوره وای دا حدیث مرفوع نه انکار څنګه کوي رسول الله الناس يعلم قال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه معنا دا څه ونه ویل چې الله اعلم رد نه کوي علم الله ته تفویض ولی الله ته نو کنه الله ملامت کړه ان لعبد بمجمع البحرين هو اعلم منك بحیره فارس او بحیره روم چې په کم ځای یو ځای کیږي د غلطه قال موسى يا ربي فكيف لي به فكيف لي به زب څنګه هغه ته ځان ورسو ماته نه خني خانه راک الله قال تاخذ معك حوتا فتجعل في مثل فحيثما دا کب والی ورید به کې او تو شدان کې به کې دی فحيثما فقدت الحوت فهو ثم چې په کم ځای کې دا کب ورک شي دی او مل ته فأخذ حوتا فجعله في مثل ثم انطلق وينطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام واضطرب الحوت في المثل دا کب او خوځي د دلته ډیر زیات روایتونه راغلي په مقتل کې وړه کې د ژوند په کراغه طریقه خرق العادت سره فخرج منه د خا تو شدان راوته فسقط في البحر سمندر ته ټوک فتخذ سبيل لار په سمندر کې ونی و سره باندې ټنل په شان ته ټنل خو لیدل د چیرته کنه وامسك الله عن الحوت جريا الماء د اوبو جاریان الله د کب نه منک الګ دا غاډه چې د کوټ او د سوا ټنل کې رواني دا غر په لګي کنه غر نه لري دا قرنګي اوبو په دینه لګي دی مثل الصواق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبر بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه يدنا غدانا لقد راوړه زمونږه ناشتا یاره دغه نن سفر کې وګم شو ستړیم شواله قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان نو محسوس کړي د دې نه مخکې موسی علی السلام نستو مانی او نلوګه فقال له فتاه عليه حوالي وصبر بيني وسوف الحوت وما انساني وإلا الشيطان یاره جی شیطان نه هیر ک تاسو ودوي هغه ژوندې شو سمندر ته ټوکل واتخذ ذميله في البحر عجبا قال فكان الحوت ثار لموسى فتاه عجبا سمندر دا کپ په سمندر کې د ټنل په شان وب جوړ شو دی روان وب په لګې دی نه او موسی علی السلام او د خادم یوشع د ډېر تعجب وکړ چې دا خو بالکل ناشنا غونډي واقع ده وقال موسى ذلك ما كنا نبغي فرد على بس دا مغه زیاده چې کم ځای پسې موږ راوتی وو ګرځېدو ولا قال رجع القصان اثاره ما حتى انتهى الى الصخره اذا رجل مسجن ځان پټ کړو مسجن ځان تاو کړو په صادر کې شین صادر ول وسلم عليه موسى وقال الخضر وان بربك السلام وان دغه زید تو ګوره دا ته څوک چې سلام دی واچو دلته خو انسانان شته نه دا ټول انا موسی له قال موسى بني اسرائيل قال ما اتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال انك لم تستطع معي صبرا يا موسى اني على علم من علم الله علمني ما تعالی دا سه علم را کړی دا لا تعلمه چې هغه تا ته نه در کړی معنا زما سره د تکوینی امور علم ده یا لکه دانن ټول روایتونه هم دا یو روایت د خوري تفصیلی راوړي ما تعالی د تکوینی امور پیر صاحب څه ته وای دا مړ کدا ژوندې کدا دیوال وران کدا جوړ کدا کشته ماته ک معیوبه کبته دته تکوینی امور وای نبی خدا کارونه نه کوي دا خو د نبی د شریعت نه خلافي او تاسو را د مانزو د روزه او د حج او د زکات هغه ما سره نشته وانت على علم من علم الله علمك الله ولا علمه فقال موسى ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا و ان شاء الله صبر بکوم تنقید به در باندې نه کوم او نافرمانی به نه کوم فقال له الخضر فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء بچ زما سره شاګردی کوي ته زما تابع زد مطبوع نو نقطه دام د چې استاد مطبوع شاګرد تابع به خلاف زماننا زمون زمانہ کې شاګردان مطبوعین او استادان تابعین حتى احدث لك منه ذكرى
ترسو چې ما درته صورتحال نه وی ویلې ترسو چې ما درته ما چې څه کول ته به اعتراض نه کوې هغه به ستا د شریعت نه خلاف وي خو چې ترسو زه درته وضاحت ونه کړم ته به اعتراض هله د سمندر په غاړه روان و یو کشتی وه فکلمو کشتیوان سره خبرې وکړې یحملوهم چې موږ د سمندر بلې غاړې ساحل ته ځوله هغې ځکه خضر علیه السلام وپېژانده چې هغه به همیشه د سمندر پر غاړه ګرځېدله کشتي وه وایي راځئ کښېنئ بغیر نولن بغیر د کرایې وایي کرایه درنه نالو بغیر د کرایې تاسو مولیانې او بزرګانې راځئ لم یفجا ناس لا نو چې بس را پاڅېده قد قلع اللوحا من الواح السفینه راوی وسته یو تخته له تختیو د کشتۍ نه بالقدوم په پخوانی عربی کې به قدوم تبرګي ته ویل او جدید عربی کې قدوم تیشی ته ویل ګوره صبر ونه که اعتراض وکړه وې د کشتیوان من ګوره بغیر د کرایې کشتۍ کې کېنولو عمد ته الی سفینتهم او تا اراده وکړه د کشتۍ ته فخرقنها تی اوس سیره معیوبه دې کړه تخته دې وویسته سوری دې کړه لتغرق اهلها چې دا څوک ناست چې دا غرق کې یعنی ته به سبب دی لقد جئت شیئا امرا ډېر قبیحه کار دی وکړه ګوره رد انکار یې وکړه که نه یا رجینو اوس په دې شاګردۍ کې خو را سره ډېره سختي مه کوئ که نه بس دا ځلې راته معافي وکړئ دا اول ځلې چې تنقید وکړه دا موسی علیه السلام نه خپله معاهده یېره شوې وه یو چینچڼه راله او د کشتۍ په دې غاړه باندې کېناسته د غاړې دغه دومره چې تقریبا 2 فوټه د کشتۍ لرګی چې دا خلکو ته تکیه کوي نو په دې کېناسته او لاندې سمندر ته به ورکوزه شوه په مخوکه کې به یې اوبه راوچتې کړې نو حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې د چینچڼې به د سمندر نه څومره اوبه راوچتې کړي وی یاره چې دا د سترګې د اوښ کې برابر وی وی په دې یو څاڅ کې اوبه د سمندر کې کمی راغی وی نه وی زما او ستا علم په مقابل د علم د باری تعالی کې داسې ده لکه دا زما او ستا علم دا د چینچڼې چې یو څاڅکی اوبه په مخوکه کې راوچتې کړې او د الله علم د دې سمندر په شان ده من علم الله فی علم الله په مقابل د علم دی الله کې الله الکه دا واورې دلته دا 3 قسمه روایت دي تطبیق ته ګوره دلته برازي دعا جلالین کې ویل د یو 3 روایت کشتۍ چې ساحل ته وته دی کوشو الته ماشومان لوبې کولې په دې ټولو کې یو ډېر ښایسته ماشوم ګلالی نابالغ او زیرک هغه بسې منډه کړه هغه یې راونیو خضر علیه السلام موسی علیه السلام او یوشع علیه السلام ذکر څه کوي شانې کې خادم ده نو چې ویني اوله دلته ونیو سر یې ورته دیوال سره وچقو بیا یې راونیو داسې یو کاڼی لاندې کړ د ده سر یې پې کېښود او بل کاڼي باندې سر ورته چکني کړه داسې او بیا یې چاړه راوویسته او دا سر یې د بدن نه کټ نو دا خو د موسی علیه السلام د شریعت نه خلاف د کافرانو نابالغه بچي به هم نه وژنې شریعت کې دا منع دي که نه دي ورته وایي قتلته نفسا زکیه بېګناه ماشوم نابالغه ماشوم دې مړ وی ولې ما تا ته نه وویلي دا وارې ورته خبره لږه سخته که الم اقل لک انک وی چې بس دا آخري ځل ده که بیا مې تنقید وکړه بیا مې ځان هله نکرا شنیعا قبیحا اله اشد من الاولى ذکر چې اول ځلې ورته ویلې الم اقل انک لن تستطيع اول دا اوس ورته څه وایي الم اقل لک دا یو لکه پکې زیات شوی ځکه دا دویم خبره د خضر علیه السلام د اول نه لږه سخته ورته وکړله بجی دا زما د خوانه تاسو نور معذور یې که په دریم ځل مې در باندې تنقید وکړه بیا مې ځان سره مه پرېږدئ مولانا صاحب دا علاقه جلالین کې تاسو ویلي انطاکیه وه دلته یو دیوالو
الدیوال قریب الى الوقوع نسبت د سقوط دیوال ته اسناد الى غیر ما هو له ده لکه نهره جارن او نهاره صائمون پشان توام بتا ربیع البقل پشان دیوال اراده نشي اراده ذوی العقول کوي دیوال جماداتونه ده دا دیوال کوک شوی او چې دیوال کوک شي یا خلک له سره جوړي یا اړم ورته ور کوي د انتواکي خلکو ته چې موږ میلمانه موږ ته روټي راکې میل ماستی هغه ورنک وې په پیسو راکې وینې در د دینه بعد دا دیوال چې وکړو نو خضر علی السلام موسی علی السلام ته وی چې راځه دا دیوال جوړ اوس ګوره تکوینی امور دي کنه جوړ کی معشوم مړ ک بدرې طریقو تکوینی امر دا الهی فیصله درست ورته وای موسی علی السلام بیا سوالو کټینګ نشو یاره چې دې موږ ته یو مړی روټي را نکړه یو پیاله چای را نه کو ته دیوال ورته جوړو نو چې دیوال جوړای ټیک دینه به مزدوری په باندې یاله هغه ویلی ما ته نو ویلی بس هاذا فراق بیني و بینک نور شاته به حدیث راشي محبوب وی الله دې زما په ورور موسی علی السلام رحم وکي کلهږي حوصله او صبر کړی وای دغه شانته به 1000 عجیب او غریب واقع لیدل و صبر وی ونه کنو بیا ورته شروع شو چې اوله کیسه دا نو اوس مولانا صاحب دا د انطاکیه خلک فابو ان یضیفوهما انکار وکړه چې د دواړو ته میلمستیا ورکړي شاګرد ورسره نه ذکر کوي اصل استادان دا نبی علی السلام ته د انطاکیه خلک را ویرجی دا قرآن شریف کې دا یو ټکی د ابو دا با والد تایږي چې څومره پیسې غواړي دا به موږ تاسو ته درو دا خو موږ تر قیامت په شرمونو باندې و شرمېدو د خپل مشرانو نیکونو د لاس میلمنو ته روټي نه ورکړي زمنګ بے غیرتی به تر قیامت مسلمانان روزانه په زرګونو ځایونو کې قرآن کې پڑھاوي او موږ ته به بدره دی وای چې دوه کسانو ته ټولې کری روټي دریو ته نشو ورکوي نو چې په اباو په ځای فاتو شي معنا دا و چې د قریه والا نه روټي وخته وغي ورته راوړه ګوره یو با پتا بدل يهوديانو به د رجم آیاتونه او د سرقي آیاتونه د رسول الله د صفات آیاتونه په معمولی پیسو ټکو باندې بدلول رسول الله ورته ویل چې په یو حرف کې تغییر تبديل ذمہواری الله بیا ابوبکر صدیق تان تو کې خلک راغلي دي چې په کروڑونو پیسې بدرګو خدا بدل کی تای گئی بیا عمر ته راغلي بیا عثمان ته عثمان سے ورته ویل چې ګوري تا قیامت دا با پتا نشي بدلی ومږه کن چې الله تعالی د دې کلام د تحفظ ذمہواری اخیستیاله دا سه لاس باندې نیخ را کوګو لاسونو باندې دواړو څلور لاس د دواړو شو زوري ورک دیوال نیخ شول مړنی په پیسو روټي را کني مل مستیا را کړه او لو شي تلت تخستر نو سیب دینه کړي خوخه تنخواه اجره به نه اول مزدوري اله قال هذا فراق بيني وبينك الى قوله ذلك تعبير ما لم تستطيع دا انجام تعبیر وضاحت دیغه خبر وزر د کوم چې تپه باندې صبر دی ونه کاله وددنا زمن دلی خواهش او تمنا داوا چې موسی علی السلام صبر کړی وای زما دلی تمنا داوا چې موسی علی السلام صبر کړی حتی یقص الله علینا من خبرهما الله تعالی بده دی عجائب او غرائب زرو پورې قصې بلکې الف قصص راځي دا به موږ تخکارا کړی ویل ور اوله خبره تراغه کنه تختې ولی وستا تاسو په هغه پیژنې دا پولیس والا چې کله راوځي روغ گاډي بیګار د ریورته سوالي کوزه کتنن ما سلطان یو لس بجو پورې موږ سره بیګار هو پیژنې مانا ټول ورځ زمون خدمت کې پېټرول بم خپل چي سي ان جي باندې خپلې مزدوري بم نه غواړي چې روټي بم په موږ باندې خوري دغه شانته یو ظالم جابر بادشاہ کشتۍ په سمندر کې ډېر زیاتې وي هغه بسورلې او بارونه وړل یو بادشاہ راوته کشتۍ بیګار کوله او دا کشتۍ لمساکین دی او څو غریبانو په شریک و هم دغه د رزق ذریعہ وسیله و او چې روغه کشتۍ واغې بیګار کوله نو ما دا تخت ته نو وستو د دې بځای می شیشه ولګوله وا شیشه خو د ښکارېده ته چې څمنشت دی لاندې وبري نو چې بادشاہ ورته وکړ ویل کده پرې د معیوب د منی سي
وی ما دا کار دی الله په حکم باندې وکړ فاردت ان اعيبها کم ځکه چې خالصه خیر ده الله ته نسبت کوي فاراد ربک چې کم ځکه من وجهین خیر من وجهین شر ده د جمع متکلم صيغه راوړي فارادنا او چې کم ځکه خالصه شرخ کاری صورتن فساد فاردت ان اعيبها الله ته ګوره نسبت نه کوي سره دې چې حکم الله کړي ولی تأدبا مع الله وی ما هغه تخته وېسته چې دا ظالم بچی بیګار ته ونه نیسي د تختې په ځای مې شیشه لګولې او دا هلک مې چې مړ که دا تبع کافره پیدایشي کافرو نو کل مولود یولد علی الفطره کې تاسو د احمد بن حنبل سوال اوریدل رحمت الله علیه چې هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي فطرت معنا اسلام نو دا د خضر ماشوم فکان کافرن تبع کافرن پیدایشي کافرو نو منګال ته ویلو چې فطرت یو معنا اسلام خو نه ده فطرت عقل تم وي فطرت صلاحیت او قابلیت تم وي په هر ماشوم کې د دې خبره قابلیت او صلاحیت الله یې خی چې د اسلام قبول خو فابواه یهودان مور او پلار او ماحول دی وجه نه دی لاړ شي کافر شي او دا د مور او پلار یو زوی او د مور او پلار زور سره به کچ ډیره مینه و او په مستقبل کې خطر و چې د مور او پلار د محبت دی وجه نه کافران نشي جهنم ته لاړ نشي نو الله تعالی دا څه وکړه چې د خضر پلاس باندې ختم ک او د دې په بدل کې اولاد ورک راجه دا و جنۍ و او د دې جنۍ د خېټې نه ډېر اولیاء کرام پیدا شوي دي یو روایت کې انبیا راځي هغه کمزور روایت اولیاء پیدا شوي دي او نکاح د ولی سره کړی دا او دا جنۍ د مور او پلار لپاره ډېر خیر ثابته شوې ده په دنیا او آخرت شابه سر زدم دا یو روایت وکنه مذهبا يفرغ يسلك منه وسالم من نهار وبه قال حدثنا ابراهيم وموسى قال اخبرنا وسارب بالنهار بعض زناور دي هغه د شپې دغه ګرځي او د ورځې پټیږي په سورنګانو کې غره کې سورې کې عن سعيد بن جبير يلي واحد على صاحب وغير ما قد سمعته يحدث عن سعيد قال ان عند ابن عباس في بيته قال سالوني قلت اي ابا ومنګ ابن عباس سره دی ابن عباس صاحب کور کې ناسو شاګردان څلور 15 ومنګ ته ویلې سوال کوي نو یا علام دا زم یم او نورم دی تاسو څه سوال کوي منګ ورته جعلني الله فداک زمنګ مور پلار دی الله تعالی قربان کی په دې کوفه کې یو سړی را خاص اس مقرر د مقرر او نوم د نوف بکالی یزم انه ليس بموسى بن اسرائيل دا خبره بیا ورته واخته اما عمرو فقال لي قال قد ذكر عدو الله واما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى اذا فارت العيون واعظ و نصیحت اسه کې دا ذکر الناس جراشی تفسیر کې او یا حدیثو کې تاسو به دې سمانه کوي تو به دا لازمی معنا راو باسي جواز کوم او تذکیر دوه خبرو ته وایي چې ستا واعظ او نصیحت او تقریر مشتمل په دوه خبرو هغه ته وایي ذکر الناس یو تذکیر بیا اعلی الله چې کوم نعمتونه الله بندگانو سره کړی دی هغه یادول یو تذکیر به ایام الله چې په کوم قومونو الله عذابونه نازل کړي او صفایاستین ور کړی دی هغه یادول د دواړو مجموعې ته تذکیر ویل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل في الارض احد اعلم منك قال لا فعتب عليه اذ لم يرد العلم علم دا اوس د روایت ویل لا قيل بلى قال اي ربي واين قال مجمع البحرين قال اي ربي اجعلني وی الله استا بنده چې زمانه ورسره ډیر علم د کم ذکر مجمع البحرین کې یا الله ما ته لار او نخانه را کله فقال لي عمرو قال حيث يفارق عامر ابن دینار چې روایت کوي وای چې ته ځان سره کبریت واله چې کم ځکه کب د نورک شوم دلته دال وقال لي على قال خذ نونا ميتا حيث ينفرق ګور دلته د کپ زې نون راوړ دی روایت کې روایت مکرر ده خو مخکې حوت راغلی د دلته نون راغی نون د کب یو نامه ده فاخذ حوتا فجعله في منكر فقال فتاه لا اكلفك الا ان تخبرني لا اکلفک نور در باندې تکلیف نه راولم بوج در باندې نه راولم ډیر خدمت در باندې نه کوم الا خو دې وی خبره خیال بساته ان تخبرني بحيث يفارقك الهود چې کله تانه د توشدان کب ورکشي ما به خبر کړه قال ما كلفت كثيرا فذلك قول دې څه معنا شو رحمت الله ما کلفت کثیر قربان دا خو څه غټ خدمت نه ده دا خو څه ډیر خدمت نه جی بالکل به وکمله وذلك قول مجلد وقال موسى لفتاه يشاع
بن نون ليست عن سعيد قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان صحيح. یو ډیر غټ کاڼ یو هغې لاندې سوری و دلته یې سر کېښود سریان ځمکه نمناکه وه موسم ګرم و په یخه ځمکه خوب خوند کوي إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال کب وخوځېده راوخوځ ژوندی شوله لا أخذه حتى يستيقظ نسي أن يخبره وتضرر الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجرة. قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر. یعنی اثر یې په هغه کاڼي باندې چې د ټوپ پې کړی ښکارېده هله بين إمامي ولدين ثنيان. دغه شان ته یو دا ګوتې زه خو یې نشم دا کولی ګوتې یې داسې کړې وایي دغه شان ته ټنل جي جوړ شو په دې اوبو کې هله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال قد قطع الله عنك النصب ليست هذه عن سعيد اخبره فرجع فوجد خضرا قال لي عثمان بن ابي سليمان عن تنفیسه ویلی کېږي تنفیسه اصل کې د پلاسټک درۍ ته دلته تېنه مطلق شنه درۍ مراد ده علا کبد البحر د سمندر په غاړه شنه درۍ واره کړې وه په شنه ګیا کې او شین څادر یې اغوستوله قال سعيد بن جبير مصدق بزوجه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رجليه. دا موږ او تاسو د پسرلي موسم کې کوو د څادر یو پیس که سر نه او بل خپله توکول وكشف عن وجهه وقال هل بأرض من سلام. زما په ځمکه کې سلام والا دلته خو سلام والا نشته هله من انت قال انا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم. ګوره د دې باوجود چې هغه ورته ته د بني اسرائیل موسی یې ویاو او بیا هم نوفي بکالي وایي چې دا هغه نه ده هله قال فما شأن قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال اما يكفيك ان تولد بيدك وان الوحي ياتيك. دا څه چې خدای درکړي په هغې قناعت نه کوي احکام شرعي درکړي تورات یې درکړی خو هغه تا ته ډېر دي که نه هله ان لعلما لا ينبغي لك ان تعلمه. ما سره چې کوم علم د تکوینی امورو د عالم ملکوتی تا ته مناسب نه راستا د شریعت نه خلاف ده وان لك علما لا ينبغي لي ان اعلم. او تا سره چې کوم علم دغه ما سره مناسب نه ده ځکه هغه د شریعت ده او زما د تکوین ده فاخذ طير من قاره من البحر وقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله الا كما اخذ هذا الطير من قاره من البحر حتى اذا ركبوا في السفينه وجد معاويه صغارا تحمل اهل هذا الساحل الى ما ګوره معایره صغاره کشتۍ وړې وړې لکه دا ګوره ټکسیانې ګرځي رکشې ګرځي دا وړې کشتۍ وې دا سورلۍ به یې د سمندر د یوې غاړې نه بلې غاړې ته وړله عرفوا فقال عبد الله صالح دا د خدای نیکان بندگان دي بغیر د اجورت یې کېنولله قال قلنا لسعيد خضر قال نعم لا نحمله باجر فخرقها ووقد فيها ودا. وتد دلته ګوره میخ راغی چې دغه تختې په ځای میخ ټکوه او بل ځای کې راځي قارو دلته را روان ده شاته شیشه اله قال موسى خرقتها لتغرق. دواړه روایت ته ټیک دی شیشه باندې میخ ټکوهلی ده قال مجاهد منكرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا كانت الاولى نسيانا والوسطى شرط والثالثه عمدا قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا تهلكني من امري عسرا. سختی را سره ډېره مه کوله لقي غلاما فقتله قال يعلى سعيد وجد غلمان يلعبون. نابالغ هلکانو لوبې کولې یو یې پکې راونی و چې هغه کافر و ظریفن او ډېر ښایسته و هوښیار وله د چې په اړخ باندې څمله و درې روایت دي درې واړه او تطبیق مې درته وکړه. ثم ذبحوا بالسكين قال قتلت نفس زكية بغير نفس لن تعمل بالحنز وكان ابن عباس يقرأوها زكية ذاكية مسلمة بقولك غلاما ذكيا فانطلقا فوجد فيها جدار يريد ان ينقض فاقامه قال سعيد بيده اے لاسونه داسې بر دیوال باندې کېغلو زور یې ورکړه دیوال نیغ شول فاستقام قال يا لا حسبت ان سعيدا قال ابن قصع بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه هجرا قال سعيد اجل ناكله وكان وراءه وكان امامه قرأ ابن عباس امامه ملك يزعمون عن غير سعيد انه هدد بن بدد دا د هغه ظالم بادشاه نامه و چې کشتۍ به بیګار دپاره نیولې جیسور د هغه هلک نامه و خو دا تاریخي روایت دی جیسور هم راځي میسور هم راځي فیسور هم راځي اله ګوره فاردتو صيغه واحد متکلم راوړه ما اراده وکړه چې زه دا معیوبه کما اذ هي مرت به ان يدعها چې کله دا په ظالم بادشاه ورځي چې پریدي لعیبها چې دې کې عیب ده او چې کله د بادشاه نه واوړېدل کشتۍ ورته بیرته جوړه کړه او قابل د انتفاع وګرځېدله شیشه قار ترکول ته وایي قارور شیشه هغلته دا راجحه قول ده
چې مکلف بکی مجبور بکی مور او پلار په بغاوت او په کفر یعنی دی بچی په محبت کې به مور او پلار کافران شیل أن يحملهما باعث بکی دا دواړه على أن يتابعهما على دين یعنی مور او پلار به دی بچی تابعداري وکي یو زوی د ډیر ګران د دی مؤمنان او زوی کافر د دی زوی په محبت کې به مور او پلار مخیرت خراب شیل أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وعقا ورحمة ومن به أرحم منهما بالأول او داسې بچی به ورکی چې هغه به مور او پلار تابعدار می او د مور او پلار مینه بلدنه مور سره ډیر یل وزعم غير سعيد أنهما عبدلا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال غير واحد إنها جارية جاریتون دا راجح روایت د حکم کې چې راځي چې الک هغه مرجوح روایت ده بس